बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। मुहतरम मुसलमानानो, अल्लाह तबारक व तआला दा टोल कायनात पैदा करी दे और बिया पदी कायनात की दे कायनात हुसन दा इंसान दे। बिया पदी टोल कायनात की अल्लाह तबारक व तआला इंसान दा अशरफुल मखलूक़ात गर्जोल दे। बियादी इंसान ता अल्लाह शराफत वर्कड़े, इज्जत वर्कड़े, हुस्न वर्कड़े, करामत वर्कड़े। बियादा इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकल्लफ गर्जोले। मुकल्लफ मतलब दा चिदत द अल्लाह तबारक व तआला से हुक्मुना आगा मुतवज्जी दी और दगी वजन दा इंसान मुअज़्ज़ज़ व मुशर्रफ दी। चिकल दा इंसान अल्लाह मुकल्लफ गर्जोली चिदी दा अल्लाह बंदगी बकई, दा अल्लाह दा ख्वाखी जुन बतेरई, दा अल्लाह दा नाफरमाने न बजान साथी। उससे कुम खलक दा अल्लाह मनी, दा अल्लाह खबर मनी, दा अल्लाह बंदगी कई और चिकुम खलक दा अल्लाह खबर न मनी, दी द्वाड़ो परक दी द्वाड़ो तसिली मिलावेदल दा अकलम तकाजा दादा। चिद्दत दी बदली मिलौशी नेक अमल को उनको था दने को अमालो बदले बदो कारुनो को उनको था दागी सजागाने
دې دپاره چې پوره فیصله چې هغې ته یوم الفصل د فیصلې ورځ ویلې شوې ده د دې وجې نه زمونږ په قیامت ایمان دی ځکه په دې ورځ د قیامت کې به فیصلې کېږي عملنامې به تقسیمیږي د ذری ذری حساب کتاب به کېږي اللہ تبارک و تعالی فرمائی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ چاچی ذرا عمل کړي ذرا دا ذرا عمل نیک کړي کدا ذرا عمل بد کړي دی التبداغي صله موجود دی دادا سے د تیاری سوک نه دی ښا چرا سپټي طریقې سره خلاف ورزیو کا چاته سپت لګي زما استاد هر یو عمل نیک او بد آن ریکارڈ خجی چې کوم خبره کول غواړم زمونږ استاسو اخیری سټیشن دا اخرت ته دا اخرت نه رستو بیا بل ټیشن نشتا په دغه ورځ به فیصله کیږي نو څه خلک به کامیابی نو څه به ناکامي نو په دغه ورځ به څه خلک جنت ته ځي نو څه به جهنم ته ځي په دې زموږ ایمان دی په دې وجہ قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی لا یستوی برابر ندی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جنتیان و جہنمیان برابر ندی جنتیان کامیاب دی جنتیان مزو کی دی جنتیان خوشحالو کی دی جنتیانو تب داغی دا چاہت مطابق زندگی چس غواړي هغه به ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون جنتیانو بارکه قرآن کے راضی اللہ با جنتیانو توی ولکم تاسو تا اے جنتیانو زما بندگانو فیہا پا دی جنت کے ما آغس ملاوی گی تشتہی انفسکم چس تاسو زلونے غواڑی او تاسو دا کم یو سیز ارمان کوئے دا با جنتیانو تا اعلانی جنتیانو تا با اعلانی یا اہل الجنتی خلود پا دی وجہ احادیث مبارکو کے راضی چکل تاسو دا اللہ نہ سوال کوے فاسألوا الفردوس تاسو جنت فردوس غواړئ ښا دا د جنت اعلی مقام دی اعلی جنت دی مونږ ته پیغمبر اسلام فرمائی د خپل رب ذوالجلال نا د جنت الفردوس سوال کوئ اے بل یو حدیث کے راضی وی کم یو تن چې د الله نه د جنت سوال کوي کنه چې یا الله ما ته جنت راکې ما د جنتیانو نه وګرځې ما له جنت فردوس را نصیب کې نو دا جنت الله ته سوال شروع کی چې ربا دغه ستا بندا تا نه ما واړي نو ما ورته ورکې خو مونږ خو د جنت سوال چرته نه کوو په جړا جړا سره الله نه مونږ جنت نه دی غوښته مونږ خو ځان له د دنیا په مخه راغستیو نو بس دنیا غواړو ماده پرستی سیوا شوی ماده پرستی لالچ حرس
حرام خوري د دې د وجه نه نن چې په دې نظام کې دا ګړبړ پریشانې راغلي دا وجه دا زمونږ د جنت فردوس شوق نشتا د الله نه جنت نه غواړو دنیا کې پیسې غواړو بیا د حلال نه غواړو بس پیسې پکار ده د سود دیولی نه نن په تمام عالم کې د غیر مسلم تحریک دا دی چې ار کور تا د سود پیسې ورسی چې کله په یو ملک کې په یو معاشره کې سود عام شو کنه نو بیا د هغه ملک چې کوم اقتصادیات دي هغه به تباہ کیږي روزګار به اثر غورځي بزنس به تباہ کیږي د ملک کارخانه به تباہ کیږي زمینداران به غر کیږي چې سود عام شو نو په ملک به کارخانه نه چلیږي بیا چې کله زمونږ استاد د جنت سره شوقي الله نه به جنت غواړو په جړه جړه به غواړو نو دی خوا جنت دی نو بیا جهنم دی قرآن کریم کی د جنت دتلو اسبابم ذکر شوی د جهنم دتلو اسبابم ذکر شوی ما یوسو آیتون مبارکہ د سورت مدثر تلاوت کړي اغي کی یوسو اعمال ذکر شوی دی چې هغه جهنم ته دتلو سبب دی راځي مسلمانانو چې دا وګورو او آیا مونږ کې دا شتاو کنا چې انسان جهنم ته د صدا وجه نزي نو کله کله مونږ کې هغه وجي نو مونږ خپشو پکار دادی چې مونږ خپشو او خوشالم شو چې دا بیان می وورېدا دا وعظ می وورېدا نصیحت می وورېدا جهنم ته دتلو دا کارو نو دا کار خو په ما کې دی یاره او د دې خو ډیر وخوشه نن نه بعد بغیر دینه توبه وباسم دا کار به پرېدما چې کله نن زمانہ کې ممتدا سي یو سبب مخې تراشي نو چې چاره ته بیان کړي زمون پړل کې داغه نه نفرت شروع په دې خو خوشاله دل پکار دی د چا د وجه نه چې تا ستا مرض را معلوم شو ستا وته پام شو ستا وته خیال شو داغه شکریا ادا کا مونږ دشمنی راوړل راځي دا اسباب مختصر اور د مجرمانو نه بل قیامت پر استپوس شي د جهنميانو نه بل قیامت پر استپوس شي ما سلککم فی سقر اور قرآن خکارا خبر کی جهنميانو نه بل تپوس شي ما سلککم فی سقر تاسو د صد وجنا دی سقر ترا د نشویه دی جهنم ترا د نشویه دا سکاورم کول اوس جهنميان پخپل وي دا مونږ ته الله پخپل کتاب کې نازل کړي چې ګوره خبردار محترم مسلمانانو توجه و پکاري آیا دا کارونه مونږ کې شتا او کې نشتا
د جهنميانو نه به تپوس شي د څه د وجې نه جهنم ته ننوتیې، د څه د وجې نه جهنم ته داخل شویې. هغې یو څو کارونه یادوي چې مونږ داسې وو نو ځکه نن جهنم ته راغلي یو. دا زبردست خبره ده. یو کار په مونږ کې داو جهنم ته د دې وجې نه راغلي یو. قالوا لم نکو من المصلین. جهنميان سوئی لم نکو من المصلین، مونږ د مسکونکو نه نه وو، مونږ منځونه نه کول. جهنميان سوئی نمبر 1 مونږه منځونه نه کول. نو آیا نن مونږ او تاسو کې داسې مسلمانان شته چې منځونه نه کوي؟ ممکن ډیر شي مسلمانان دي منځونه نه کوي. یو وجه جهنم ته دتلو، جهنميان دا پخپل اقرار او اعتراف کوي چې لم نکو من المصلین. مون دا معلومو خپل بیان شو، اوږد بیان شو، خپل واقعیا پلان کی مولوی سے بیانو کو یار ډېرې وخاندولو ښه ناشنا کیسې راته وکړه یاره دا کیسه واوره. دا کیسه د جهنميانو نه به تپوس وشي چې ما سلککم فی سقر، دی جهنم ته ولې راغلي یې؟ نو جهنميان وایي لم نکو من المصلین، مونځ مو نه کوو. دا یو سبب شوخا جهنم ته دتلو، یو سبب موز نکول. او چې زه موز نه کوما ډېر تعویذونه مې مچولی دي او پیرانو پسې م ګرځما، ملنګانو پسې م ګرځما، مونځ او دس مې نشته، هغې نه ماپ کېږي سړی. ښه لم نکو من المصلین جهنميان وایي مونږه موز نه کولو نو ځکه جهنم ته راغلي یو. اے مسلمانانو خپل کشرانم په موز باندې راواړوئ. احادیث مبارکو کې راځي چې ستاسو بچي هغه د او کالو شو که نه په مانځې ودروئ. دا د والدینو ته خطاب دی. زمون بچی چې رالویږي په موبایل ودرولي، ښه په موبایل مو راړولي. بس ما او تانن د بچو ار جائز ناجائز ارمان او خواهش د پورا کولو په کوشش کیو چې بچی سوی خجی ښه اگر جدا بے اودس او بے علما زلویږي ښه چې مونږ اودس نه کوي بے اودس یې کرا چې مونږ نه کوي صحیح بے اودس یې کني. نن زمونږ بچی اکثر بے اودس دي. امونږ کړیږو د هغې دپاره د حلال او حرامو تمیز نه. یاره د بچو ایڈمیشن پیسز دی او کنوینس پیسز دی او دا ډېرخوا ټیوټر پیسز دی او یا لکه دا بچی دی بې اودسه دی، بې علمازه دی، پلیت دی او دونه د حلال او حرامو فرق هم نه کې ګټه وټه ورته کې په منظره واړوه. دنیا کې ته د بچی دپاره د سہولت ځای جوړی، کور جوړی چې دا بچی می په امن سره ای. کور کې بیا تسکه د بجلی انتظام، د پکو انتظام، د اے سی انتظام، د سیلنگ انتظام، نو د جمی د پارا د ګرموالی انتظام، د ایټر انتظام، د ګرمو بسترو د کمبلو انتظام و دغه خطرناک زینې د بچ کولم کوشش وکړه. اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اے مومنانو ځانونم د اور او ساته نو بال بچم د اور او ساته. مونږه د هغه اور نه ساتو دلته د دې ګرمه نه ساتو، دلته د دې یخنه نه ساتو، خدا هغه جان غم را سره نشتا. ماوتا سره نن د خپل بچو د فیوچر خیال نشتا.
بلکې زمون خلک فیوچر پیژني نه نو د بچو مستقبل څه ته وایي د دنیا دی زندګۍ ته مستقبل خو به د مرګ نه وروسته وي د قیامت ورځ چې هغې ته ډے آف ججمنټ وایي هغه مستقبل دی هغې ته تیاری پکار دی بهر حال جهنم ته د تلو دپاره یو سبب څه شو محترمو موز نه کول بالماضي جهنمیان وی موز مو نکولو نو ځکه جهنم ته راغلي یو دویم کار راکې سو ولم نکو نطعم المسکین مونږ په مسکینانو باندې خوراکم نه کوو بعضې داسې مسلمانان ملاویږي که نه چې ته په غون عمر کې په یو غریب فقیر خوراک نه کړي که چېرته چم ګاونډ کې څه خوراک ورکړي یا سالن مالن ورکړي که چېرته ورسره د ګاونډیانو لږ خفګان راشي نو بیا هر ځای کې غص بادي یاره مونږ خو به دا کوله او دا به مو کوله او دا به مو کوله تا چې کومه نیکي کړې ده دا تا اوس بادله هغه نیکي تباه شوه دا یاد وساتئ چا چې کومه نیکي کړې ده دا نیکي اوس بادله بس ڈو گڈ اینڈ فارگیٹ نیکی کوا او نیکی ایروا د نیکی به بیا سوچ نه راولې چې ته په خوله راولې چې رب مونږ خو بیا هم بهر حال د ګاونډګیرۍ خیال ساتو د خپل ولۍ خیال ساتو کله کله تعاونونه کوو چوپ غږونه کې که دا محفوظ ځان سره ساتل غواړئ دا آخرت ته وړل غواړئ نو دا جهنمیان با د قیامت پر ورځ باندې وایي چې لم نکو ولم نکو نطعم المسکین مونږه مسکینانو باندې خوراک نو کړی دا مستقل عمل دی ښا دوسروں کو کھلانا بل چا خوراک کول بیا خصوصاً په غرباو مسکینانو کغستا گاون کی کغستا پی جنگلوی کغستا پی جنگلو نیو دا خو زمون دین اسلام خو مونږ ته یو معاشره راکوي زمونږ او ستاسو دین اسلام خو مونږ او تاسو ته یو سوسایټي راکوي دا نه چې بس به خپل کار کومه ما سره به د بل چا څه غم او د بل چا واسطه نه زمونږ دا دین اسلام مونږ ته د اجتماعیت سبق راکوي نو جهنمیان با د جهنم کې دا خبرم کوي چې ولم نکو نطعم المسکین مونږ چاته مسکین ته خوراک نه ورکړی ځکه جهنم ته راغلي یو نننی بیان کې دوه خبرې مخې ته راغی نور اسباب هم ورپسې ذکر شوي دي دوه خبرې دا مخې ته راغی چې جنت ته د تلو لار موز دی جنت ته د تلو لار مسکینانو باندې خوراک کول دي او بله یو خبره احادیث مبارکو کې راغلي دي آیت نم دا معلومیږي چې مونږ ته قرآن دا نه وایي چې ته دې غریبانانو مسکینانو باندې ګډانو خوروا اوښان دې پې وخوروا بس ته د خپل وس مطابق په بل چا خوراک وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا زمون زنانو کې دا مسله ده چونکه اوس زیات تر نارینه چیز را زنانو په مذهبي زیات تر نارینه چا په مذهبي د زنانو په د زنانو چلیږي د زنانو مرضی ده د زنانو دا یو مزاجو چې اغیبا مثلا دا مسجد دی د جمعې مبارکه ورځ ده نو پکار خدای دا زمون غلطی ده چې د جمعې ورځ د چې مونږ دغه ځای کې یو غټ کولر ډک کړي د اوبو لګورم پکې چولي نو مونږ دا نه کوو چېرې دا خو 300-500 کسانی دا خو د دې دپاره نه کافي کېږي نو زمونږ زنانه وي یاره کور کې مو ځان له څه دال مسور پاخه کړي دي نو چې دا ګاونډیانو ته یا غرباو ته لیږونو بده خبره ده نو نبی علیہ السلام فرمایي یو زنانه بلې زنانه ګاونډۍ ته چې څه خوراک لیږي نو دا د سپک نه ګڼي
اگر که د څاروي د خپو دا کپې ولینی هغه په دې څاروي کې یو بیکاره څیز دی نو که چا د څاروي د خپو دا کپې دا خلک چې غورځوي که دغه هم چا پخه کړي که نه نو چې ګاونډیانو کره د هغې نه لیږي نبي اسلام فرمایي دا سپک مه ګڼئ خو دا عمل دا کول دې سره به معاشره وجود ته راځي دې سره به مینه محبت وجود ته راځي دې کې به په یو بل باندې خوږه د یو بل احساس یو بل سره همدردي دا به راځي نن په مونږ کې انفرادیت نو محترمو دو اسباب د جهنم د تلو ذکر شو یو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین جهنمیان وی جهنم ته ذکر راغلی چې موږ مو نکولو نو تقریر مو اوریدو یا رخ تقریر وشو نه دا خبره بیا دی کو دا به عمل کې راوړو نو البا ستاسو زما پیدا وشي او کنه صرف خالی جگو کو پور کیجئے بس مستراغلیو پا دی اگمو یو بوج پرو دی زر منزو کو جب دانگ بیا ډیر نوجوانان شتا د جمعې پرز باندې خصوصا سنت نه کوي دا ګوري جرم دی ښا زمونږ ډیر نوجوانان شتا چې هغه څنګه فرض وشي که نه دی غر وي بس 2 رکعته مې وکړه دا راله ډېر شي دي دا شی مه کوئ محترم دام د مونځ حصه ده دا سنن چې دي دا د مونځ دپاره مکملات دي دا فرض مونځ مکمل کوي دا نیمګړی مه پرېږدی ته چې خپل کور جوړ کې ته پکې ګوره سرخي سپیدي کې رنگ روغن پکې کې پورا سسٹم والا توله کې داسې خو نه پرېږدی بغیر د پلستر نه پرېږدی دې خوا مونځ دې صرف 2 رکعاته دې وکړه او بس تا خپل مونځ هغه پورا مکمل نه کړ نو دا د مونځ حصه ده محترمو نو ټول مشران کې شران کوشش دا کوي دا ډیرو علاقو کې بعضې مونږ یې کور کوو دې چې د دې ځای نه ووتو که نه دې بیا کور کې سنت نه کوي دا سنت جماعت کې کوي اگر چې سنت په کور کې غوره دي زمونږ یو استاد و هغه وی ما به دا سنت کور ته رسولو کور کې به مې کولو سموده چې مې وکته هلکان به مې وته وی چا ورته وی ولې سنت نه کوي وی استاد جي د جماعت نه لړ شي نو بس مونږ وایي دا پکې نه نو هغه اوس وایي ما جماعت کې شروع کړي زه کور ته سنت نه وړم نو محترمو چې یو مونږ او تاسو د مونځ اهتمام خپله هم او خپل اولاد ته ویل دا زمونږ ذمه داري ده او دویم په ګاونډیانو غرباو فقراو باندې د خپل وس مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو سالن پخوي یو پیالې وب پکې سیوا واچوي ګاونډیانو تن پکې ولېږي نو الله دې موږ او تاسو لا د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله تبارک وتعالى زموږ او تاسو ناراضي شي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وبارك وسلم یا حي یا قیوم برحمتك استغیث یا حي یا قیوم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد برحمتك یا سنت کو ایماندار